أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سیرت 50 نمبر درس ته او مخکې درس کې دا خبر شوی و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارا د دعوت شروع کړو دغه مخالفت د پاره څومره خلک ودرېدل. دا شان پنځلس طریقې هغوی د دعوت د بندولو لپاره اختیار کړې او هغې کې یو طریقه مخکې وویله چې دوی راجمع شو او دوی ویل خلق مکی ته روان دي د حج لپاره، موږ د مکی په لارو کې خواره شو کېږو او هر یو کس ته به داسې وایو چې ګورې حج را خو رالی خو دلته یو سړی دی هغه ساحر دی، ساحر ته جوړ شوی دی او دا سحر کوي چې دغه په خبرو کې دغه په کارونو کې ډېر زیات اثرات دي چې په چا باندې سحر وکړي نو دغه د پلار د بچو د ښځې د خاوند د هر څه په منځ کې څه کوي جداوالی راولي. نو دا مشوره شوې وه خلک به ناستو په لارو کې په کوڅو کې. په دې دوران کې سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنہ دیم حج لرا روان دی. د اسلام د راوړلو مصاجبه ناشنا واقعا و او ډیر انتهایی عبرتونه دي پکې د چا لپاره د حق پرستو لپاره او تسلی دي پکې هغوی ته چې ته وګوره د اسلام والا د خلکو خلاف څومره کوشش شوی دی، د رسول الله خلاف څومره کوشش خلکو کړی او د دین نه د اړولو لپاره څومره محنتونه شوي. دا طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنہ دا د دوس قبیلې سره د تعلق ساته د هغې مشر او دا قبیله په یمن کې اوسېده. د یمن اوسېدونکو د خپلې ډلې مشر خلکو به د ډېر زیات احترام کاوه، ډېر جاه و جلال او لوی مرتبې والا شخص لکه اوس چې یا گورنر والی یا وزیر اعلی واخلي لکه د لوی طایفې د لوی قبیلې مشر سردار. او دویم صفت پکې دا و چې دی په مشهورو شاعرانو کې و او عربو به د شاعر هم ډېر زیات خیال ساته او د دوی په دوران کې د شعر او د شاعرۍ ډېره زیاته لویه چرچا وه چې کله به یو سړی انسان یو لوی مرتبې ته کمالي هوښیارتوب ته به ورسېده نو یا به دی قیافدان شه او یا به دی شاعر شه. نو دې شاعرو خلکو به ډېر زیات عزت کا او ډېر زیات هوښیار سړی و چې څومره قبیله ورده ټولو به ډېر په احترام سره درته کتل، ډېر زیات قدر او عزت به یې کاوه. هر یوه خبره به یې د منله، یوه خبره به یې د ښکته نه غورځوله. چې کله د نبوت 11 کال شو، 11 کال د نبوت بعضې وایي چې دی د عمرې دپاره راته او بعضې وایي چې د حج دپاره راته، خو بهتره دا ده چې دی حج دپاره را روان شه. چې کله دی د حج دپاره را روان شه اراده یې وکړه نو د غټو خلکو خو پته لګېږي چې پلانکې کوم ځای ته روان دی، چېرته تښتي، کوم خواته ځي، څه کار کوي، د دې ټولو پته لګېږي. نو دی را روان دی قریشو ته د ده د راتللو خبر میلاو شو. چې کله خبر میلاو شو په دغه وخت کې د باطل پرستو سره ډېر زیات سوچ او فکر پیدا شي اوس به څه کېږي. نو دوی سم دا سوچ شه چې هلکه دی خو د لوی خاندان سړی دی او که دی چېرته ثابت شي او دی د محمد صلی الله علیه وسلم خبره ومني دا خو به موږ ته ډېره لوی جنجال جوړ شي. راځئ د ده د پوی کولو او دغه شان د ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د بندولو لپاره یو کوشش کوو. نو په دې کې
یو خبره بلم مونږ ته په نظر باندې رااله یو فائدہ به کې مونږ ته حاصله شو چې تو وګوره د الله د دین نه بندون کې خلق د الله د کلام نه بندون کې خلق د څوک دي د جهنميان دي او قران موي وصد عن سبيل الله وكفر به د الله د کلام نه بندول دا شان د الله کفر کول دا ډېر لوی جرم دی او بل زیب زیبانی دا خبر راځي چې بعضی خلک څه کوي الکه وای کار څه نو الله رب العالمین کار ذکر کوي چې څه خلق د الله د لارې نه بندول ويبغونها عوجا کوشش کوي چې دا دغه خپل پرې چې بلتی باندې شي بلکې دغه د ختمولو کوشش کوي چې درس د تدریس باندې شي ولې په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو د نفل دعوت ورکاو دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته د حج او عمره خبرې کولې چاته د جهاد خبرې کولې هیڅ خبرې نور نه کړې یو رسم کال د نبوت صرف قران صرف توحید بیانو کار دا بل عمل نو لہذا د چې کړه راته مکه تر نزدیکیږي نو بده کې مکی والا او څه کسان مقرر کړل چې تاسو لاړ شئ استقبال ته وروزي دا ګوره د بندولو کوشش دی نور کلم دی راغلی نور غړ خلک راغلی چیرته چا په پروا نه ساتي او دا ځلیره پیدا شوه ولی د حق आवाज پر د شوی چې دا خبرې څوک ونه وي کسان ورله لارې ته ورويستل چې کله طفیل بن عمر راورسید د خلکو سره ملاو شو ډیر زیات احترام او السلام علیکم او دا بس ډیر زیات سلامونه او تخفیف ورته پیش دومره پوری چې دا غنی خپل ځان هیر کړ چې قریش ته وګوره چې حرم ولا خلک دې زما دومره احترام او دوی ورته ویل چې بس ستارتل په خیر او ته زمون کړی تر دې زمون میلمه یو ستا احترام په مونږ باندې فرض دی چې مونږ ګورې یو خبره واوره الګ ولې دې زمونږ دومره احترام وکړو چې زمون خبره واوري خبره دا چې زمون په کلی کې یو سره پیدا شوی دی او دا کار څه دی یو کار دی دی قد شتت امرنا زمون کارونه تسنس کړی دي وفرق جماعتنا زمون ټولګي تسنس کړی دي زمون خلکو کې تسنس والے راوځي خلک ټولګي جوړ کړي اتفاق زمون ختم کړی دي بل کار دا کوي يفرق بين الرجل وابيه وبين الرجل واخيه وبين الرجل وزوجته دا سجادو یاد ده چې د خزو د سړی خاون په منځ کې جداواله راولي د پلار او د زوی په منځ کې جداواله راولي د سړی او د نوسی په منځ کې راولي جداواله راولي ور خیال کوو دې سړی نه وګوره ځان وساتي حسینه هغه هر څه عمل باندې ور کډ ورشي او ډیر زیات تاکیدات ورته دی وای چې طفیل بن عمر وای چې دې په ما پر دومره خطیو تر دې چې ما کله کدا اراده وکړو دا عمل می شروع چې زه دې سړي خبره بالکل نه اورم ذکر دې خبرې دې سړي په خبرو کې څومره شر او فساد چې خزو خاون جدا کوي دا انصاف خبره تو وګوره چې دې څه کوي لار او زوی جدا کوي دا څومره بده خبره خراش څه وکړه چې دا خبره کلک بالکل اډوانه ورنده فسادي سړی نو ما دې سکارو کې چې مالوت مې راواخستل وګونه مې بالکل د مالوت نه ډک نو په دې وخت کې زه مکې ته داخل شوم تواب د پاره چې وکړه زه مسجد حرم خواته ورسېدم چې ومې کتل هغه سړی محمد صلی الله علیه وسلم مسجد حرم کې ولاړ دی کعبه په خوا کې منځ کې ازلالم دغه په خوا کې ودرېدم وګونو کې مې مالوت چې خېدي مالوت مې وګونې خېدي د په تیز باندې لګیا تلاوت کې هغه تلاوت سره د مالوت زما دی وګونو ترازی ما دی خپل عبادت کې دا سوچ وکړ چې دا کم خبرې چې دی کوي هغه ځان سره لګیا دی لکه خپل باس کوي دا کم تلاوت چې کم کوي دی خو نه کنځلشته هغه ول چې څه کار کوي قد شتت امرنا وفرق جماعتنا زمون کارونه تسمس کړي دي زمون دینی ګډوډ کړي دي کنځلي کوي رد بد وای دي خدا کنځلي نشته دا سوچ چې وسم څوک حق خبره کوي دغه نسبتونه د کله پلان کې بد اخلاق د پلان کې ان دي سي دي او داسې خلک دي داسې ولی چې خلک په ځل کې الکه وای د دې څخه ناستل پاتېدل ناروا دي
هغه د کفارو میشن دی چې هغوی به څه ویل چې ګوره کې اوسنه نه ورته ورنږدې نه شي د پخوانیو له څومره میشن شروع چې ته ورسره څه نه شي کې ورسره نه وي با جوړ کړي زموږ ملګري د هغوی مدرسه تاسو ما تقریبا ویلي هغې ته لارې ته بدعتیانو وروتلو طالبانو ته به ویل چې ګوره دغې مدرسې ته لاړ نه شي ګوره هلکه دې کې توضیح ګوره ولې په دغه مدرسه کې داسې ذهن د سړي جوړوي چې هغه د سیاست خلاف دی په دغه مدرسه کې څه کار کېږي د خلکو ذهن داسې جوړوي چې ته بیا څه شي د سیاست دښمن بشي او سیاست خو د انبیاو کار دی دا سیاست د کوم چې دوی کوي هی الله دې ټولو ته بس که هدایت به نصیب کړي خو الله دې ورته وکړي که نه نو څنګه چې الله ابو جهل او ابو لهب ورک کړي دي دغه شان دې الله ورک کړي دغه شان دې الله د ملک اوسګار کړي بهرحال سړي غوږونه یې ډک کړي وو د خبرو نه ورته وویل چې دا سره نه چلې اخره کې وایي مړه زه خو هوښیار سړی یم زه خو دومره هوښیار یم چې د خلکو د ډېر هوښیارتوب د لاسه زما من اعتماد جوړ شوی دی او ما هم د یو کس د خبرو د لاسه غوږونو کې مالو چېږي دا کار خو ما ډېر د غمقلتوب نه دی کړی پولیس کار وکړم نو مالو چې به وغورځوم او دا خبره به واورم په زور را باندې منلی نه شي او که حق وبه منم او په زور را باندې منلی نه شي او که څه خبره پکې غلطه وه جواب به ورکړم ما په شین د جوابونه څوک کولی شي نو چې دا کار مې وکړ دا اوس ګوره الله چې چاله وغواړي داسې ترتیب یې کوي او کله چې چا کې د حق طلبي هغه ته الله رب العالمین خامخا څه کوي هغه ته حق ور نصیب کوي خو دې د څه شرایط دي ته به خبره واوري تفصیلی به واوري غوږ به ورته کېدي انابت به ځان کې پیدا کړي دا عزم او عزم مصمم به دا جوړ کړي چې دا خبره حق یې منمي دا خبره زی حق یې څه پاگل خو نه یم زه هر قسم کار کې بیلتون کولی شم ټماټرو کې فرق کولی شم کچالانو دغه کې فرق کولی شم او زه دین کې فرق نشم کولی چې دا د نور نوم څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سپینې ورځې نه څه دی دا صفا دی دې کې فرق نشم کولی نو چې کله ما مالوی ته غوږونه لرې کړه زما دا خبرې نور هم دې غوږ ته سیوا راتېږي شو اورېدلې مې کله چې بعضې روایتونو کې راځي چې د په اساس ایمان راوړ خو نه چې د کله مثال په تور دی د خپل عبادت نه فارغ شه مام تواب پوره کړ نو دغه نبی علیه السلام خپل کور ته لاړ چا ته هیڅ خبرې نه کولې زم پسې لاړم کور ته پسې ورغلم ما ورته دا خبره وکړه چې زه ګوره مکې ته راتلم د یو حج په نیت باندې په لاره کې ما پسې ډېر خلک راوتل او دې مې ستا د مکې والا او ما ته ستا په باره کې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې وکړې خو چې ما کومې خبرې واورېدې دې کې خو نه کنځل شته نه به ګرادې بدې شته او ته یو کار وکړه دا خبرې ما ته وکړه ته چې کومې خبرې کې دا ما ته وکړه چې زه یې واورم دا څنګه خبرې دي زه ستا دې خبرو نه ډېر زیات متاثره شوی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دعوت د توحید را کلمه یې راته وویله چې دا کلمه ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د الله وحدانیت ومنه او زما رسالت ومنه او ما دا ګواهي وکړه دا کلمه مې وویله نو چې کله مې دا کلمه وویله دا زړه مې یو بل شان ته روښانه شو د دې نه خلک خبر دي چې چا د جاهلیت سختې په هغه تېرې شي موږ د دې په خوند نه پوهېږو ولې په موږ باندې د جاهلیت هغه سختې نه دي راغلي زموږ مشرانو که تپوس وکړي حالات تپوس دې وکړي او د اوس وخت کې نو هغوی ته یو تعجب محسوسېږي د دې اوس وخت هغوی له خوند ورکوي مزه ورکوي موږ اوس وخت الله په توحید کې پیدا کړي الحمدلله علی ذلک نو مونږه چې څومره خوند یې نور له ورکوي هغومره خوند مونږ نشو حاصلولی نو دی وایي چې ما دا خبرې واورېدې زما دا زړه روښانه شه زما او مشرکینو چې زما په زړونو کې کومې خبرې اچولې وې هغه هر څه ووتل نو ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ وایي با څه وخته پورې مکه کې پاتې شوم نو بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زه کلي ته ځم خو چې زه ځم هلته خلکو ته زه به څه وایم او څه به کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ته به لاړ شې خپل اسلام ته به څه وکړي خپل خلکو ته به دعوت ورکړي چې دوی اسلام ته راشي اسلام ته راوبله نو ما ورته وویل چې اني راجع الیهم واني مطاع فیهم زه دوی ته ځم خو زه په هغوی کې ډېر داسې یم چې زما ډېره زیاته خبره مني هغوی به ټول ما سره اسلام راوړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ټیک ده لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک مقبول شخصیت نه و چې کله دعوت وکړو بیا چېرته چا منل نو وایي بیا یې راته یو خبره وکړه دوباره یې ما مطالبه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
چې یو نخره لراکه که چېرته زمانه مطالبه وکړي چې تاسو دلیل څه دی نو نبی اسلام زما د لپاره دعا وکړه نو چې زه کله کور ته روان شوم لاره کې کوکري ته نږدې کېږم نو الله رب العالمین زما په تندي کې داسې رڼا چالو کړه لکه د بلب شان رڼا وې کوله بیا ما په خپل د الله نه سوال وکړ الله دردي مخ نه زما منتقل قبل زیتا ولی سره د دینه چې دا خو دینی رڼا ده دغه حسن دی دغه خایس دی او کزال تلاشه من کم سے کم خلق خو بداوي کنه چې هغه مخ بدل شوی ولی دیني د پلار دغه پرخې د مخ بدل شوی دا تبدیلی خو لیکن اگر چې دا تبدیلی دینه من مخصوصه به کې چې کومه تبدیلی ده خو لیکن الله ته بدل نو غزما چابک یا زما امثال لاړه غرنا دا سرنا به کوله بغیر د بیټری نه بغیر د چارج نه بغیر د سیلونو نه چې د شپې ما په هغه باندې ځان تلار معلومونه اسبه مخ ته پیرانه کول دا سرنا وکړي ډېر صحابه کرام سره دا شیو د ټولو په خپل ځای باندې واقعیا راشي یو پکې دی نو چې کله ذکر ته لاړم ورسېدم نو ټول نه اول می خپل پلارو خپل خځې ته ویل چې کلامي علیکم حرام حتا تؤمنوا بالله وحده زما خبرې په تاسو حرام دي تر څو پورې چې تاسو یو الله ایمان راوړئ نو چې کله می دا خبره وکړه نو پلار خو را سره ډایرک مسله ومنله او کلمه ویل شهادت کلمه ویل ومنله خزرانه صرف یو ته پوسو هغه داسې چې ګوره په دې کلی کې چې زمون کوم بوت ته نو دام څه نشي کولای ما ورته چې بالکل دام څه نشي کولای نو هغه بیا څه وکړل ول چې دې لپاره اختیار نشته ما چې نه نو هغه بیا مسلمان شو ایمان راوړ بیا قوم ته می دعوت ورکړ نو د پلاس باندې یو شخص ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان راوړ پټ ایمان راوړ بیا چې کله د مدینه کې تقریبا شپږم کال د هجرت یا اوم کال د هجرت کې بیا د مدینه تراله الته اظهار د ایمان ابو رسول الله پر واقع خپل زیرش خدا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنہ پلاس باندې مسلمان شو اوس ګوره و دین اله چې کله خلکو ته دعوت ورکړ نو ازما قوم یوم ما خبر ورنه اول څنګه موږ خبر دي پر کوله چې دومره مقبول و چې هر خبر به خلکو ماله بالکل په ناز او اداب د خیال ساتي چې کله مسله ورته بیان کړه توحید او عجیب دین دی د بيدین سړی په ځړ کې چې کوم اغن پروت هغه بار راوځي قرآن وی دل به کثیره و يهدي به کثیره دا داسې قانون دی دا څنګه قرآن د انسان اغن بار راوځي اشم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله الله په ځړ کې نفرت راخکار شي واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا شاګانو باندې نفرت کول کې وګرځيږي داسې به جوړ شي دا قرآن د وجنه نو دی وای چې ظاهرا شمه چې ما خو کوم څومره عزت کا اوس ما عزت پرې اوس احترام پرې اوس بس ګوره دي کې ولا فائدہ مون ته حاصل شي چې کوم عالم دعوت نه چلای نو ته خلکو او شیخ سے براله او تبکینی پاب ځوړه کولوي بزرګ دی او لوی د الله ولی دی الله ولی دی خلکو ته دعوت نه چلای لکه دا الله ولی دی دا الله دشمن دی چې دعوت نه چلای ولی چا ته بالکل سړي د چا په کار کې کار نه ساتي چې چا په کار کې کار نه ساتي د مداهن دی دا ولی نه دی دا الله دشمن دی عدو الله دی ولی الله نه دی ولی د الله به هغه چې د باطل په کار کې کار ساتي باطل رد کوي دا د الله قانون داسې دی ولتکم من امه يدعون الى الخير داسې جماعت دي چې خلکو خیر ته څنګه راولي وينهون عن المنکر جنای المنکر نه کوم څنګه ولي شي دله ولا په پلان کې سم د کمال والا سره دی ولی بالکل چاته څنګه وایي به خلک لاسونه پر پیم پر غم په دې خوشاله ځان یې وګ جوړ کړي دا نه دی لہذا څومره بهترین شخصیت لیکن بیا وروسته څه شو انمونه پرې کړل چې دا مسله بیان کړه بیا تنه څوک شیخ پاینه ته مولا وای او نه ته احترام درک یو بل حدیث کې راغلی دی چې طفیل بن عمرو را بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ما هډیر زړه شین کې په خلکو باندې زما مسله څوک نه مني بد نمونه راته وای زما د قبيله تخیری وکړي چې الله اتباع نو ډایرک رسول الله پاسې دا او دا سیو دا خیال رات چې خیری کې ولنا اللهم اهدي دوسا وآتي بهم الله دوس قبيله ته څوکا دوی ته هدایت وکړه الله په اسلام باندې مشرف کا نو بیا واپسې کې چې کله دی لاړې نو بیا خپل قوم ته دعوت ورکړه نو څه د پاسه او یو کورونو په باندې بیا دوباره ایمان راوړ ورته
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عجیبه خو یو هغه ډایرک خیری باندې کولې هغه بهتره خبر هم نه رسو ډایرک خیری ونه کی صبر وکي خیال دي او هغه خلک چې د خندق نورستو بیا مدینه ته طفیل بن عمر راوستل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو کړل په دې طریقه باندې اسلام خوريده اسلام کې به خلک څه کېده راجمه کېده طفیل بن عمر دوسی دا په اسلام کې ډېر مجاهد سره وړي جهادونو د کړیو د ډېر زیات دعوت چلول ډېر خلک د په خپل باندې مسلمانان شي او لکه تاسو د مخې تیر شو بل یو کار داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته په دوري خلافت د ابوبکر صدیق کې چې کله د یمامي جنگ رااله د مسلمه الکذاب سره هغه جنگ کې د شریک شو او هغه کې بده شهید شو رضی الله عنه او ارزاه په دې واقعیا کې څه مطلب په دې کې مطلب داو چې مونږ څه ویلو چې د دین د بندولو لپاره خلکو مختلفي طریقې اختیار کړې یو طریقه به کې داوا اولنې طریقه داوا چې په لار کې کېناستل کفار مکه او خلکو ته ویل چې ساحر دی او د څه جادوګر دی لکه باغې کې یو خبره چاتم کړې وته فعل بني عمر الدوسی رضی الله تعالی عنہ ته لیکن دا غي باوجود الله رب العالمین ایمان مستحکم کا او ایمان راوړ دویمه طریقه د حق بندولو لپاره حق پرستو پر ټوکی کول خنداګانی کول ان شاء الله آینده درس کې به وایو